عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي چې هر زمانه کې درې قسمه خلکو دین ته ډیر نقصان رسولی دی. دغه درې قسمه خلکو د وجې نه دین تباه او برباد شوی دی. هغه فرمایي هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها. ټول نړۍ باندې بې دینه بادشاهان دوی دین ته ډیر نقصان رسولی دی، ځکه هغه په لاس کې پاور وي، طاقت وي چې سم غواړي هغه کوی شي. نو چې کله بې دینه شي هغه بیا دین ته ډیر نقصان رسوي. دویم نمبر واخبار سوء، بې دینه او دین فروشه ملایان، هغه ملایان چې په هغو کې تقوا نه وي، د الله ویره نه وي، حق نه بیانوي او پیسو د خاطره دین خرڅوي. نو دوی هر زمانه کې دین ته ډیر نقصان رسولی دی. دریم نمبر بې دینه پیران چې ځان ته وایي چې زه پیر یم او په حقیقت کې هغه د دین دشمن وي، هغې د وجې نه دین تباه او برباد. تاسو په نیټ باندې دا بعضې پیران لیدلی وي چې دیم ګډېږي او مریدان هم ګډېږي، یا قسمه قسمه خرافات کوي. نن سبا سوشل میډیا نه څه پټ نه دي، تاسو یې خپله ګورئ. نو دا درې قسمه خلک هم دي، د دې د وجې نه په هرې زمانې کې دین ته نقصان رسېدلی دی.